وهي ما لم تلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب به ومقتزيه لكنها قابلة إياه ومعرضة له إذ لم تناسب مبني الأصل. د مبنی او د معرب په تعریف کې د ابن حاجب صاحب رحمت الله علیه او د جمهور اختلاف دی. ابن حاجب رحمت الله علیه د معرف تعریف چې کی هدایت النحو والهم او کافیه والهم نو هغه دواړه داسې تعریف کی کل اسم رکب مع غیره ولا یشبه مبنی الاصل. د کم اسم ترکیب چې د غیر معنی عامل سره راغلی او د مبنی اصل سره مشابهت نه نو دا به معرب وي. دا به نو په معرب کې حفیظ صاحب دوه خبرې شولې، یو دا چې ترکیب به او دویم دا چې مشابهت مبنی اصل سره به نه. یو خبره به پکې موجود او بل به پکې نه. خو بشول ها که ترکیب به هم وي او د ترکیب سره سره به مشابهت د مبنی اصل سره هم نه. جاءنی زید کې زید معرب دی ځکه ترکیب د عامل سره راغلی چې جاء دی او د زیدون د مبنی اصل سره مشابهت پوهیږئ په خبره باندې نو زیدون معرب شو. اوس د دې په مقابله کې حفیظ سے مبنی چاته ویلی شي نو مبنی کې ماغه دا خبره کی په دې دواړو خبرو کې چې کومه خبره وجودی و سوا که هغه دلته عدمی شولا یا هغه عدمی وجودی شولا نو دواړو صورتونو کې به مبنی ها. حفیظ سے مونږ وایي چې معرب هغه دی چې ترکیب به د عامل سره راغلی نه که ترکیب نو راغلی دا بلې خبرې ته نوځو که ترکیب د ابن حاجب صاحب او هدایت النحو والا وایي چې دا به اوس مبنی ها. تاسو ته هلته ویلي الاسم المبنی بیا د هغې نه وروسته ویلي ما ناسب مبنی الاصل او وقع غیر مرکب. مبنی اصل سره مناسبت ته مبنی او یا غیر مرکب ترکیب کې نه دی واقع شوی نو هم نو مبنی سو شلو. په دوو صورتونو کې اسم مبنی راځي یا د مبنی اصل سره ترکیب کې دی خو د مبنی اصل سره مشابهت دی لکه جاءنی هؤلاء کې هؤلاء ترکیب شته خو مشابهت دی مبنی اصل نه هؤلاء څه شلو مبنی شو. او یوازې زید یا یوازې عمر بکر اسماء غیر مرکبه چې ترکیب کې څه نشي واقع دا مبنی. په دې خبره پوه شولې نو اوس راشه د ابن حاجب صاحب رحمت الله علیه په نسبانه مبنی دو شلوخه یو د مناسبت د مناسبت ته مبنی اصل د وجه نه هم بنا راځي سیز مبنی کیږي او د عدم ترکیب د وجه نه هم سیز کیږي مبنی کیږي. او د جمهور رائے دا د چنا بس کا مناسبت وو مبنی اصل سره مناسبت نو بس مبنی وي او که مناسبت نو دی ترکیب مرکیب له اعتبار نه دی ورکړی ها پوښ ولې اوس ما ته ګوره کم اسماء چې معدوده ورته مونږ وایو اسماء معدوده شمار واحد اثنان ثلاثه یا زید عمر بکر یا نحو کې تاسو الف با تاسا ویلي نو دې ټولو ته اسماء معدوده وایي چې ترکیب کې نه واقع شوی دې منځ کې اختلاف ته اوس ښه دا خبره دی ویل راولو الف لام میم د اسماء معدوده او پشان دی ها. اوس دا معرب دی که مبنی دی ها دا معرب دی یاد مکړه خبره نه کده ابن حاجب رحمت الله علیه مسلک ته وکتل شي نه پکار دا چې مبنی شي پیس ولې او وقع غیر مرکب دی کنه ترکیب کې نه دی واقع شي خو کده جمهور مسلک ته وکتل شي دا معرب دی ها دا سری معرب دی ځکه مبنی اصل سره مشابهت کوو مبنی کنه نو مشابهت خو نشته دی چې نشته دی دا سری معرب
تاسو په ونه شولې به خبره نو قاضي صاحب هم دکا د چارای بیانی د جمهور انداز کې پوهیږي به خبره باندې مبني اصل چاته ویلې شي تاسو ته التمون ویلې چې په کوم اسم کې یا په کوم کلمه کې معانی مقتضیه للاعراب کومه معناګانې چې اعراب تقاضا کیها چې هغه فاعلیت ته یا مفعولیت ته یا اضافت ته فاعلیت رفع درفع تقاضا کی مفعولیت ته نصب او اضافت ته جر چې دا درې واړه معناګانې کومه کلمه کې نشوي راتللې دا به مبني اصلي ها حروف کې ناراضي فعل ماضی کې ناراضي او څنګه فعل مضارع کې ناراضي خو مضارع چون کې بل خو مشابهت ډېر لري ځکه معرب شوی دا التوجه تاسو ویلې پوه شولې نو او کدا معانی مقتضیه للاعراب پچا کې راتللې شوی او بیا هم سو مبنی ہو بیا هم پوهیږي اے معانی مقتضیه للاعراب پکې راتلې بیا هم سو نو بیا به د مشابهت توجه نه ها اصل مبنی بنی هغه مشابه د مبنی اصل بوای تاسو چې وته نحو امیر کې اسم غیر متمکن او آیات قسمونه دی پوهیږي دې پوری پوه شو او کدا معانی مقتضیه للاعراب چا کې راتللې شولې او د مبنی اصل سره مشابهت نو بیا بداسي معرب نو دا الف لام میم یا الف لام میم صاد یا نور اسماء الحروف چې قران شریف کې سوره راغلي دي د دې حکم درته بیانې وهي او دا اسماء الحروف ما لم تلها العوامل سو پوری چې دیتا عوامل نزدینی عامل ور سره یوځه دا تلی اصل کې تولیو ده ها او د ولی نه دی ولی ویلی کېږي قرب او نزدېکت ته وهي او دا اسماء الحروف ما لم تلها سو پورې چې دې ته نزدینی العوامل عوامل عوامل ورته کله نزدینی چې غیر مرکبی ترکیب نو تا توای موقوفه اے مبنیه نخا ولکا موقوفه سبي وقف پپی که ها دا بیادو ساته سکون دو قسم ده یو سکون بنائی ده یو سکون وقفی ده ها سکون بنائی او سکون وقفی نپا دی بانی چی دا کم سکون رازی دا با دا وقف توجینا عامل خوشتا بینا او ممنی دینا نسو چل که اوس بس ادریگا وقف هم کد دک سکون با پی رازی دا خبره بیا د اوساته چې التقاء الساکنین چې سکون وقتی په صورت کې راشي نو دا مختفر ده مختفر معنی دا معاف ده دا څه ده معنی څه مسله نشته ده او کله سکون بنائی د وجه نه سره التقاء الساکنین دا معاف نه ده التبه حرکت ورکه التقاء و ختمه ها دلته وګورئ کنه الف لام نه پلام کې وګورئ الف هم ساکن میم هم سو دا سکون بنائی نه ده دا سکون وقفی ده او د سکون وقفی کې التقاء ځکه مافته چې دا سکون په معرض د زوال کې ده کې دي چې بل ورغلا شي عامل ورسره راشي تلې وي نو ټول مردا التقاء نه ده نو دې کې التقاء مافته او سکون بنائی کې هغه سکون هو اخو حالت لازمه ده خو د کلمې نه جدا کیږي نه التقاء ساکنین معاف نه ده پیسه دې په پوه شولې نو زکتا دوای موقوفه د چارای واغسل د جمهور ها شاسنه چې مبنیه او خالیه عن الاعراب د اعراب نه بسی اعراب بپینی ها اے نه مبنی شول نه معرب شول ها ویګه بس یو سیس شول غوړې ورته لفقد موجبه اعراب نه بزکه خالی چې د اعراب موجب نشته ده اعراب چې په دې معرب کې څوک پیدا کی هغه نشته ده هغه عامل له هغه سره او مقتضیم نشته ده مقتضی اے د عامل د وجنه چې کومه معنا فاعلی راځي او مفعولی او اضافي هغه مقتضیات نشته ده نو نه موجب شته ده عامل او نه مقتضیه نه مراد لاندې فاعلیت او مفعولیت او څه دا معنی مقتضیه للاعراب دي دا نشته ده نو چې اس نشته ده نافي صرف اعراب د کم ځای نه راشي
خچاله که اعراب پی نشته ده نو بس سبی ولکنها قابلتن ایاهو صلاحیت پا ده اعراب لري ها پختو که اس پا فی الحال موقوفی فی الحال با او معرضة له دا اسماء الحروب معرض کی دی شي له د اعراب خا کی دی شي اعراب ورته عارض شي او دا محل عروض شي د عارض شي په پښوله خ موقوف د اعراب نه بخالی د اعراب صلاحیت پي پکې مبني ولې نشولو یا معرب ولې نشولو نو وجه بیانی اذ لم تناسب مبنی الاصل مبنی ځکه نه چې مبنی اصل سره مناسبت امون خو اصلي خبره مناسبت واغسو ترکیب مرکیب نه ولذلك او د دې وجنه چې دا به موقوفي اسماء موقوفه وي اسماء او دا سکون به سکون وقفي د دې وجنه قیل ویل کېږي صاد وګوره التقاء رااله قاف مجموعا فيهما پر دوار لفظونو کې اسماء کې جمع راغلي د بین الساکنین صاد کې راغلي دا قاف کې نو نه پوهیږي دا ولي ځکه د صاد کې د دال دا سکون دا وقفي سکون دی دا زائل کېدو والا دی دا التقاء خیر دی ها د سیدا قاف ته ها ولم يعامل معامله اين وهؤلاء او دې سره د اين او د هؤلاء معامله اونشوله ها این پکار دا شدا مبنی ده نو ساکینی که مبنی علی السکون شی این ویلی شی این چی توی نیم ساکن نولنو او دا سکون سکون بنایی ده دا خوب طول مری نو دا التقاء موافع والا ندا چی ندا نو این که مونگ لنون لسور کو یا حیثو که حیث ده نو حیثو که ثیلم زور کرلا زمور کرلا یا هاولا ده نو هاولائی که محمزلا کسرا ورکړه کنه چې عین کی فتح ورکړه حیثو کې ضم ورکړه هاولای کې ملث ورکړه بس باور کین ها دې دې پوری پوه شولې دا د اعراب په حواله باندې تاسو ته د اسماء الحروف خبره وکړه ثم ان مسمياتها ثم ان دې بنا په تاسو ته د دې خبرې توجیه او وجه بیانې چې د سورو د یو مخصوص صورتونو افتتاح په د اسماء الحروف سره اول او شولغه ا د سوره بقره افتتاح الف لام میم سره شوی دا بیا د آل عمران شوی دا بیا د سوره نساء نه ده شوی د مائده نه ده شوی د انعام نه ده شوی بیا د اعراف شولا دا سیده په اخوا باندې پوهیږي دا ولې نستا سواشی لیکلی چې کشاف والا درې وجه بیان کړی دي ها یو وجه ناشنا دا د دوه وجه د مصنف د دي ها اوله وجه دا چې دا اسماء السور دی په دا الف لام میم دا د سوره بقره څه ده بس نوم ده دا یو قول له رستو برام شي ها په نه شولې انور دوه وجه څه دي هغه مصنف یو وجه ایقاظ ده او درېمه وجه دا مقدمه د دلائل الاعجاز په شولې په نو اکد دو وجه دا ثم ان مسمياتها سر بیانیها اے د دې اسماء الحروف چې کم مسميات دي سدي د الف مسمى پرون می درته ویلو پوهیږئ د لام مسمى پوهیږئ د حروف مفرده چې کم دي دا یو ټکی ها الف خو مرکب دی کنه او د الف هغه مسمى حرف مفرد دی کنه یو ټکی نو دغه مسميات لما كانت عنصر الكلام چې کله دا د کلام عنصر دی ای زما اوستا کلام د سنه جوړیږي د دک نه جوړ الف نه جوړیږي د الف د مسمى نه جوړیږي پوهیږئ الف د نو چې کله دا د کلام عنصر معنا اصلها وبسائطه دا د کلام لپاره بسائطها اے دا کلام چې جوړ دی نو د دې کلام بسائط معنا حروف مفرده امدادي کنه التي هغه يتركب منها چې کلام داغې نسکی پوهیږئ په خبره باندې
نو ثم ان مسمياتها بیا د دې مسميات لما كانت شكل عنصر الكلام ده كلام نفارا عنصر سمانا وبسائطه ده بعد في تفسير شهاده ده كلام ده پارسو بسائط كلام مركب ده او ده حروف بسائط ها رئيسي التي هغا بسائط يتركب چکدا کلام جوړیږي منها لا غیر نو چې کله دا مسمیات ته کلام د فار عنصر شلو بسائط شلو نو افتتحت السورة د سورت افتتاح شولا د سورت بطائفتن په یوې حصې سره منها د دغه مسمیاتو چې کوم اسما دي ها د دې مسمیاتو الف چې کوم حرف مفرد دی دا غیر لپاره دا الف وایي خدا افتتاح د څه د فار او شولا نه ایقاظا یو وجدادا او رستو ولی یکون سره دویمه وجه بیانې حفیظ صاحب کوم خلقو ته چې د قران کریم د مقابله چیلنج ورکړل شوی دی چې راشه د قران کریم سو کوي مقابله وکړي نو الله تبارک وتعالى اغیرا ویخی ایقاظ معنا اغیلا یقظت ورکیها تنبیه معنا اغیلا خبرداری کم غفلت چې اغیته میلاو ده اغینه بیداری ها دا کم قرآن کریم چې پتا سلستل کیږي نلک سوچ وکړه دا خو هغه کلام دی چې دی هم منظوم دی مرکب دی د هغه ټکو نه چې د کوم خپل کلامونه تاسو جوړوي الف نه جوړ دی لام نه جوړ دی میم نه جوړ دی کاف ها یا عین صاد دی نه جوړ دی نو آخر سو وجه ده چې تاسو په سمې ناراضي ها پوهیږئ د دې اجزای ترکیبیه خو مانوس دي سناشنا نه دي تاسو هم لګیا جوړوي ته او الله پاک کلام هم د دې نه جوړ دی نو آخر سو وجه ده چې تاسو په سمې ناراضي پوهیږئ په خبره باندې نو لګ ویښه چې دا د بل چا کلام دی ها دا د هغه چا کلام دی چې تاسو یې ټول پیدا کړی ها دا د مخلوق کلام نه دی ها دا د خالق البشر کلام دی د بشر کلام نو بس دا څه شلو دا غلمبه وجه شول ایقاظ ها تلک سوچو کنه تبم وای چې او دا د خدای کلام دی خو ته غافل ہے خدای دې د غفلت په دې الف لام میم سره سکو ختمو ولکه ته پوهیږي نو دا د قران کریم اعجاز راغی پی نفسه ها اے قرآن کریم خود معجز دے دا دوی موجه چی دا نو اغا پہ اعتبار دا مبلغ سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار سرا معجز دے او دا پا دے خپلوانی خوا دا خود معجز دے خوا نا عبارت تگورے ایقاظا اللہ تعالی را ویخیل من اغا چالا را تحد دیا چی اغین مطالبہ دا مقابلے شوی دا قرآن کریم لاندی دا تحد دیا معنی لکلی طولب بالمعارضہ خوا وتنبیها نو بیداری دے علا پدے خبر بانی چی ان المطلوع علیہم اغا قرآن کریم چی لستلیکی کی پدیبانے کلام دا سی کلام دے منظوم چی دا مرکب دے مما دا اغسن ینزمون منہ کلامهم چی دیتر نخبل کلامو نراش فلو کان کداوے من عند غیر اللہ من عند او کدا دا غیر اللہ دا طرف نوے نو لما عجزو دیبا نو عجز شوی عن آخرهم عن عن آخرهم صفت مفعول مطلق تها یعنی عجزا صادرا عن آخرهم عجزا صادرا عن آخرهم دی سرا غرض استیعاب و شمول لها سا مطلب دا تاسو ټول یو کس پکې مستثنا وجودانه تاسو دا ټول بنوي عاجز شوی ها دوره به کې چرته یو کس مقابله کړو دوره به چرته کدا د غیر الله تر طرف نه وای خو نه دا د غیر الله تر طرف نه نو لما عجزوا دي بنو عاجز شوی عن اخرهم یعنی عجزا صادرا دا سه عجز چې هغه صادر شو دا اخیری کس نه خلق ورګه دی به کې مقابله وکي دا اخیری ها دو پاتې شو لکه دی به وکي لکه دغه مونږ کړل او یو پکې نشته نه به خبره ها یاد مو کړل خبره چا به وی چې دی به یو بل سره نه لګونو چې راجم شوی په یو ځای به حل کړو او بیا به مقابله کړو ادی باندې لګی دا چرته نو ما تظاهرهم سره به تظاهر نه یو بل سره تعاون ها یو بل سره
خب شریک لګیاو ځکه خو الله تعالی ورته قران شریف کې فرمایي ودعو شهداءکم من دون الله شهدا معنا ناصرین ځان له وګورئ مددگار خپل आपस کې رايو دی شي او په شریک یو کې تظاهر او تظاهر معنا یو ولملا ورکول تعاون وقوه فصاحتهم چابوي چې په دې چل به پویدل نه فصاحت به نو مع قوه فصاحتهم سره دینه چې فصاحت کې قوت پویږي دې په پوره شوله او دی به سن نو عاجز شي انل اتیان دا عاجزو سره دی ښا دی بنو عاجز شي انل اتیان درات تگنا چې دی راتل کړي بما فدا سے کلام سره یودانیه چې دی ته ال نزدې قدرې ها اے به دې په شان سکه خو چې دی ته قدرې نزدې او داغینه بنو عاجز شي الله رسول پاره راځي د انتفاع نو د فارغه ثاني منتفی دی زکه چې نګورې لما عجزو دی بنو عاجز شي نو دی بنو عاجز شي چې نفي کې نو شو عاجز شو کنه نه عجز د دی ولې راغی ځکه دا د غیر الله د طرف نه نه دا د الله د طرف نه دی ولکه پوهیږي کنه دا یو وجه شو وليكون اول ما يقرأ الاسماع مستقلا بنوع من الاعجاز اپی سب د دې وجه خلاصه مطلب بداش چې بار یو زمیدار او دغه کس چې بالکل ویل او لوستل کتابت ایسول نورزی او دل تراش پوئیگه او تا قیده شروع کی چې دا الف دا با دا تا دا سا تا بوئی چې خدای دی الف با تا سن دو خویلی نده یو ناشنا خبره ده کنه چې لا بیا درته بیداوی شریف شروع کی الحمدلله رب العالمین تبا اریان شي چې دا څنګه چل دی دغه مخکې د سره پوه نه شولې کنه دې مشرانو چې چا سبق نیوي قاعده ولا ورکه په دې حساب به نه چې د کم طرفه دا وس چې دا طرف صحیح ده کدا طرف صحیح ده په دې حساب خوږي اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو امي ده او داغه امیواله مشهور ده سره او مکه مکرمه هغه ټول خلق انفر ده هو الذي بعث في الاميين هغه ټول سو معنا د خطو کتابت دورا دغه التنو پويږي په خبره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بالکل د چا سره واسطه نه دراغلي د تعلیم او د تعلم په حواله د خط او کتابت په حواله او اگر لګي او نطق په اسماء الحروف سره کی وی الف لام میم نو دا یو ناشنا خبره ده کنه سم ناشنا خبره ده پوهیږي په خبره باندې چې دا سلويخ کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی کی تیر کړي او په دې سلويخ تو کالو کې بالکل تعلم او تعلیم او خط او کتابت خواله نه دیتله او یکدم وی الف لام میم نو دا اعجاز ده ها خو په اعتبار د چا سره د نبی کریم صلی الله اولی که یو سړی پوهیږي او غدا وای نه داغه په حق خو بیا څه مسله نشته خو خارق العادت نه د عادت خلاف خدا ده او رستو بدی فی ما اویخه ای تش تلفظ نه خصوصا داسې لحاظونه کړي دی په الف لام میم کې چې برستو دی اوایخه نو د دې ټولو خبرو لحاظ کیږي نو دا د داسې کس کار نه ده خو پته لګیږي چې دا د الله د طرف نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خدای یو معجزه ورکړې ده تاسو پوه شئ وليكون دې د پاره چې شي وليكون دې د پاره چې شي سو دا افتتاح السورة بطائفة منها اول ما يقرأ الاسماء دا اول هغه شي چې وګونه اوټکی وګونه او مستقلا بنوع من الاعجاز مستقل په یو نوع د سره د اعجاز سره دا څنګه لکه وجه بیانې فإن النطق باسماء الحروف ذکر تلفظ کول په اسماء دا مختص دا خاص دی بمن هغه چا پورې خط چغله خط ورزي کتابت و درس و غلا قراءت ورزي ها فاما من الامي يعني فاما النطق باسماء الحروف من او هر چې ته تلفظ او یا نطق باسماء الحروف سره واخلې د داسې کس نه چې هغه امي الذي لم يخالط الكتاب چې بالکل د کاتبینو سره سره راغلی اختلاط نبي په مستغرب دا ډېر مستغرب دی
غریب دی مستبعد ډیر بعید دی او خارق للعادت دا عادت څه دی کل کتابت و تلاوت لکه کتابت او څه شلو تلاوت شو یو سړی بالکل په لیکلو نه پوهېږي ته ورته وایې مال خپل نوم ولیکه دا به غریب به لیکي پس خو پوهېږي نه چې تا له ښه صحیح ولیکي ته به حیران شي چې دا یې څنګه ولیکو یا داسې تلاوت شو تاسو پوه شولی به خبره دا دواړه وجې اصل کې راایستلي دي د قرآن کریم د دغه آیات کریمه نه وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا کې دا امر تاسو وایې تعجیزي دی د قرآن کریم اعجاز هم دی نه دی نه ماته ګورئ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کې دا هی ضمیر یا ما نزلنا ته راجع دی رستو به دې پخپله ووایي قرآن کریم ته څه دی نو څه مطلب د قرآن کریم مثل راوړی د قرآن کریم د قرآن کریم ولی مثل راوړی ځکه قرآن کریم خو هم ستاسو د دې حروفو نه دغه شان حروفو نه جوړ دی کومونه چې زه راوړی که نه نو دا اولنۍ وجه دکې نه او دویمه من مثله کې دا هی ضمیر چې راجع دی ما نزلنا ته نه دا د عبد ته راجع دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه مطلب داسې یو کس وګورئ چې هغه د نبی علیه السلام په شانې سبق مبق او سی او هغه دی نو داسې خو څوک نشته دی که نه نو دا دویمه وجه د څه نه معلومه شوله د هغه ضمیر د مرجع نه چې مرجع یا ما نزلنا دی یا عبد دی